سلامونه ملګرو، امید لرم ښه روغ جوړ به وئ. د بدترینې محاصرې نن 150 ورځې په را شوې. 5 میاشتو نه اټل پرشنار کومین شهرا دی یا پاک افغان هرلا چې کوم بارډر دی هغه هر قسم ته مدرب دپاره بند دی. 150 ورځې نه سرکار شروع دی چې دا روډ کلو کی خو دې کې اوسه پورې فیل دی او روډ د نشي کلووی. یوه طرف ته پریک په دا روډ باندې کابج شوی دی چې روډ نه نشي تللی، بل طرف ته حکومت داسې خاص اکشن نه خلي. هغه د واجې تقریبا 5 لک آباد دي او 100 نه زیات کوم کلي دي هغه محاصرې کې دي. دا یوه بدترینه محاصره دی چې هغه کې وړوکی، جوان، زوړ، بډا هر یو کس متاثر دی. کورمه دینه مخکې پرتشدد جړپې دا به کېدلې، خو دا اوس کوم دا حالات روان دي دا انتهایي سنګین او دا حکومت دپاره یو قسم ته یو غټ فیلیر یې ته ښیه شي. ویلې دغو دوران کې چې کوم جګړې وشولې، کوم قتل و غارت وشو، څه مډل کنوایۍ ووالې شولې، څه مډل یو بل قاتل وشو، یو خو هغه په خلاف داسې خاص اکشن نه اخیستلو چې دا هغه روکتام یې کړی. بل دا چې دغې هغه نه پر تشدد جړپو نه بعد داسې حالات یې هم ولیدل چې هغه د کورمې تاریخ کې اوسه پورې نه وشي، لکه کولولول یا هغه ټوکړې کول یا داسې نوره شیان دي. خبره دا دی چې 150 ورځې شولې اټل پرشنار مین روډ چې کوم دی هغه بند دی، هېڅ قسم ته مدرب نه کېږي. روژه راغلله 3-4 شپې ورته پاتې دي. آیا رمضان کې بیا حالات انداز شوي؟ آیا رمضان کې بیا صرف حکومت ته ترسیل کېږي یا صرف لوور کورم او سنټرل کورم ته به ترسیل کېږي، اپر کورم به انداز شوي؟ آیا روژې کې بیا خلک انداسې مشکلاتو سره وي لکه څنګه یې دینه مخکې وو؟ یو بل شی دا چې نن یا ما پوښتنې کولې مو یو مرګلی هغه د الفاظ و چې ما یوه لور دی چې هغه 3مه سپاره ختم کړي دی، 4مې سپارې ته شوي دی. ټول بازار کې سهار یم یوه 4مه سپاره د ما ته نه میلیږي، یوه هفته اوس شوله زه اوس سهار یم. دې حوالې سره چې کله ما سټیشنرۍ والا نه پوښتنه وکړه نو هغوی الفاظ دا و چې 2500 کورنونه یا همداسې په زرهاو سپارې مو ورچولي وو، هغه یې دغه بګن کنوایه کې دینه مخکې چې کوم هغه کیا وسوله او د اوس دغې کوم کنوایه کې د کیا وسوله. دې وجې هغه کوم کورنونه چې هغه به روژې ته تلله هغه یې دوی وسوله. نو دا د دغسې حالات دي. یوه طرف ته بګن ته بګن مظلوم دی، خو بګن کې په درجنو یا په سنګړو چې کوم دي ظلمونه وشول، خلک وکې قاتل شول. تقریبا 20-25 کیلومتر روډ دی اوسه پورې هغه محفوظوله ممکنه نه شول. یا کوم دا بډر دی دې باندې خو نه دهشتګر شتون څه دی اوسه پورې هېڅ قسم ته ترسیل ته نه شو کولو. دې د واجې خلک ډېر زیات مشکلاتو کې دي. که اپریشن شروع دی یا که نورې کرویه شروع دي هغه نه دغسې کوم خلکو ته څه پیدا دی، ماغه روډ بند دی، ماغه مدرب ده نه کېږي، ماغه ترسیل ده نه کېږي. نو 150 ورځې په را شوې دا ګیم ده پکار دی نور بند شي.